انشاءاللہ بہت جلد انشاءاللہ ٹریس ہوگا، بالکل پر امید ہوں انشاءاللہ ہوگا. دا قاتل چې دی زر تر زر چې دی لاسته کی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرائم کہانی. ګرانو مرګرو په 27 مارچ باندې د تاتارا تاڼې په حدود حیات آباد فیز 7 کې یو لاش ملو شوی، بیا دغه شناخت شوی، دغه ابرار نومو د تعلق بونیر سره 25 اپریل باندې د واده تیاریاں پوره شوی. 25 اپریل باندې د واده د دې واقعي درې ورځې تیرې شوې. دې ټیم کې زه اس ایچ او تانا تاتارا قمر شهزاد خان سره ولاړم. دینه و پښتنه کو چې را وقوع دي تسنګ پته لګېدلې و او اوس پورې دي کې ست تفتیش شوی. جی قمر بھائی، یہ وقوع کب ہوا تھا، آپ کو اطلاع کیسے ملی تھی اور اب تک کی انویسٹیگیشن کے بارے میں ذرا آگاہ کریں. یہ 27 تاریخ کو میں گشت پہ تھا تو مجھے اطلاع ملی کہ یہاں پر فیز 7 یہ سیکٹر 4 میں ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے. تو فوراً میں موقع پہ آ گیا. تو آ کر میں نے اس کو چیک وغیرہ کیا تو واقعی ڈیڈ باڈی تھی. اس کے سر میں ایک فائر لگا ہوا تھا. باقی اس کی میں نے جامع تلاشی لینے پر اس کی جیب سے ایک آئی فون 15 پرو میکس ملا تھا. باقی شناختی کارڈ وغیرہ سے شناخت کے لیے پھر اس کے ایک بھائی کا نمبر جو بونیر کا رہنے والا تھا، ابرار اس کا نام تھا، تو بھائی اقبال سے رابطہ کیا. اقبال نے اپنا یہاں پر ایک انکل ہے اس کا کزن ہے محبت خان، اس کا رابطہ کیا. 10-15 منٹ میں وہ بھی پہنچ آئے. جب پہنچ آئے تو پھر ان کی مدیت میں ہم نے نامعلوم کے خلاف 302 کا پرچہ دیا ایف آئی آر وغیرہ. لیکن پھر ابھی تفتیش کر رہے ہیں. باقی اس کا موبائل کا ڈیٹا، سی ڈی آر، سارا کچھ جتنے اس کے سسپیکٹ لوگ ہیں، رشتہ دار وغیرہ، ساروں سے پوچھ گچھ کر کے تو انشاءاللہ بہت جلد اس کو منظر عام پر لے آئیں گے. ابرار جو ہے یہ بنیر کا تھا، تو انہوں کچھ پتہ چلے کہ یہ کیوں یہاں آیا تھا، کس سے ملنے آیا تھا؟ جی یہ بنیر کا رہائشی تھا اور یہاں پر اس کا چاچا ہے، یہ اعتباد میں رہتے ہیں مشرف کالونی میں. تو اس کے گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے، 2 دن یہاں پہ رہے تھے. 1 بجے وہ کہتے ہیں کہ وہاں سے ہمارے گھر سے نکلا ہے سم تھنگ تھوڑے ٹائم بعد کہ سیکٹر 4 میں اس کی ناش پڑی ہوئی تھی. تو اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کیمرہ وغیرہ یا مختلف سی ڈی آر سے بھی ہم پتہ کر رہے ہیں کہ کس طرح یہ یہاں تک پہنچا اور کیسے آیا. یہ جو ان کا انکل ہے یہاں پہ، یہ ان کا سسر بھی ہے؟ جی سسر بھی ہے. اس کی بیٹی کی منگنی اس کے ساتھ ہوئی ہے اور اس کا انکل بھی ہے اور سسر بھی ہے. جی سٹارٹ میں ہم سن رہے تھے کہ یہ سنیچنگ ہے، تو آپ ذرا بتا دیں کہ ان کے پاس ان کے جو لوگ تھے، جو ظالم تھے یا ملزم تھے، وہ کیا چیزیں لے کے گئے ان سے؟ دیکھیں سنیچنگ کے ایلیمنٹ تو اس لیے نہیں ہے کہ آپ دیکھیں فیز 1 اور فیز 7 بہت ڈفرینس ہے. اور فیز 1 سے وہ راستہ اس طرف جاتا ہے، یہاں پر آنے کی تک ہی نہیں بنتی. اور باقی اس کی ساری جتنی بھی ہے لے کے جاتے سنیچر. آئی فون 15 لے کے جاتے، اس کی جیب میں وائلٹ تھا، پیسے تھے، وہ چیز لے کے جاتے. صرف ایک موبائل مس پلیس ہے جس میں اس کا وہ ذاتی موبائل ہے، ٹیکنو سا تھا، 2 سمس تھیں اور اس میں اس کی کچھ ریکارڈنگ وغیرہ اپنی تھی. وہ موبائل مس پلیس ہے، اس کو بھی ہم چیک کر رہے ہیں، ٹریس کر رہے ہیں. تو وہ بھی اتنا مالیتی موبائل نہیں تھا، سم تھنگ وہ ایزی سا موبائل تھا. اگر سنیچر لے کے جاتے تو آئی فون لے کے جاتے، یا اس کے بیگ میں دیگر جو چیز تھی کوئی بھی چیز نہیں لے کے گئے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ جو قیمتی موبائل تھا وہ بھی ان کے پاس ہے، پرس بھی ان کے پاس ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لوگ وہ موبائل لے کے گئے، کیا ہو سکتا ہے یہ؟ اب یہ دیکھ رہے ہیں نا، اس کو ہم چیک کر رہے ہیں، ان کے بیانات وغیرہ بھی رشتہ داروں کو بھی لیتے ہیں. شاید کہ اس کے اپنے کوئی پرسنل ڈیٹا ہو یا اس طرح ہو، لیکن وہ سنیچر وہ موبائل نہیں لے کے گئے. سنیچنگ اس موبائل کی نہیں ہے. آپ کتنے پر امید ہیں؟ 3 دن گزر گئے، آپ کے پاس کچھ شواہد بھی آ چکے ہیں کہ کیس ٹریس ہو جائے گا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ بہت جلد انشاءاللہ ٹریس ہوگا، بالکل پر امید ہوں انشاءاللہ ہوگا. اچھا، جو مقتول ہیں ان کی فیملی جو ہے وہ تعاون کر رہی ہے پولیس کے ساتھ؟ ہاں کر رہے ہیں بالکل. ان کو میں نے بلایا بھی تھا، پھر بھی ان کو بلائیں گے. تو انشاءاللہ بس سارے جتنے بھی حقائق جلد منظر عام پر لے آئیں گے انشاءاللہ. گرانو ملګرو، په 27 مارچ حیات آباد فیز 7 کې کم ابرار الګ قتل شوی د هغې ورور اقبال سره ولاړم. دوی نه به پوښتنه کوو چې دوی چېرته وو او دوی ته د وقوعې څنګه اطلاع میلو شوې وه. جی بسم الله الرحمن الرحیم. قیصر صاحب، اول خو زه ستا ډېره زیات شکریا ادا کوم، ډېره مننه چې دا دومره درون غم چې په موږ راغلی دی، تا هغه دومره چې دی په میډیا باندې هایلایټ کړو. د دې میډیا د هایلایټ کېدو سره چې دی که نه هغه مخې ته چې دی که نه هغه مخې ته روان دی. ما ته اول ځل کال راغلی و په کم 4 بجې وې، زه په آفس کې وم چې یاره د ابرار ستا څه دی. ما ورته پوره تفصیلي وي، نو هغې نه پس ما ته وي چې یاره زه ډېډ باډي دلته پرته ده په دې زموږ سره پولیس سټیشن کې. نو زما خو بالکل سمجھ کې نه راتله، یاره مې دا څنګه حساب کتاب دی. نو ما دې ته وي مې لکه څنګه ډېډ باډي پرته ده، تاسو ښه صحیح وایې که څنګه؟ وایي چې یاره دغه شانتې لکه ابرار نامه ده او دا د والد نامه ده او بنیره پته دغه ښیي. ما خو 2-3 منټو لپاره بالکل ذهن کار نه کوو. په منځ کې هغه ټلیفون د دې کټ شو، بیا به 2-3 پیرې دی اصل کې په جای وقوع باندې زما د ورور هغه ډېډ باډي پرته وه او دلته به دي چې دی د پولیس سټیشن سره رابطه وه. نو دوی به کله هلته رابطه کوله او کله به زما سره رابطه کوله. 3 منټه چې دی که نه په هغې کې تیر شو، خو زما یو 10-15 منټ به ذهن کار نه کوو. بیا ما زما دلته په پېښور کې ترې د هغه سره مې رابطه وکړه، یار مې دغه شانې ما ترې پولیس سټیشن نه کال راغلی دی.
او دغه هني قصه کوي لکه چې داسې واقعیا شوې ده. نو هغه ماته وی زور غزه د پولیس سټیشن نمبر ما ته راسند کا چې زه سره رابطه وکم. ما هغه نمبر هغې له ورکو. بیا به د کې نیمه ګنټه تېره شوه نو ما مې تره ته کال کاوه، تره مې کار نه اوچتو. بیا د هغې نه یو 10-15 منټ پس مې بیا ورته کوه خو هغه بیا کار نه اوچتو. هغه هم داسې لکه داسې یو ناڅاپه چې دی که نه یو غم راغلی او ټریجډي وه داسې. نو هغه هم بیا په هغې کې دوران کې بیا د مازدیګر د مونځ ټایم شو. نو زه مانځه له لاړم، د مونځ نه پس چې ما تره ته کال مې راکړو نو هغه ماته وایي چې که دا خبره کنفرم ده لکه هغه ابرار دلته دا چې کوم ترې دی چا کره چې راغلی و دی سخرم دی دا زسخر دی او دا زما چې دی که نه پلار پسې ورپسې تره دی لکه. او ابرار کله واده و؟ د ابرار چې دی که نه په 6 اپریل سنډې په ورځ باندې د واده و. ابرار سبق چرته ویلی و بیا بهر کله تللی و؟ ابرار چې دی که نه د آر ایم آی نه چې دی که نه بی اس این کړی و نرسنګ، او بیا دې ځای کې هاوس جاب هم کمپلیټ کړی و. بیا د دې نه پس چې دی د په شوکت خانم کې چې دی جاب کړی و. بیا د دې نه پس دی په سعودي کې چې دی 2.5 کاله جاب کړی و. دی اوس واپس راغلی او د خپل واده په تیارو کې مصروف و. او په دغه ورځ باندې د تاسو سره رابطه شوې وه چې کور ته واپس را روان یم؟ په دغه ورځ باندې زما سره پرسنلي رابطه نه شوې، خو زما نور د فیملی ممبر سره د چې دی کنټیکټ شو چې مطلب دی واپس راتلو کور ته. لکه دی پېښور ته راغلی دی سخر کره څه دپاره دی راغلی او بس د واپسې کې د سعودي دپاره هم څه نور څه پروسیس روان و، څه ډاکومنټس چېرته ټیسټ کول او دوباره د ویزې څه پروسیس و. او دلته کې د دغو لازم پر 10-12 سال تېر کړي په پېښور کې. نو مرګرو د انویټیشن کارت هغې ته رسولو دپاره چاته یې وینا کوله چېرته پرسنلي میلاوېدو. نو د هغې چې دی که نه هغه انویټیشن کارت هغې ته رسول نو هغې په سلسله کې راغلی او څه ډاکومنټس و هغې په سلسله کې هم راغلی. خو مین دغه چې و که نه هغه د دې مرګرو ته اطلاع ورکولو. لکه دغه دا رشته چې کوم د تره لور سره دا د هغه په خوښه د دې دواړو په خوښه شوې وه که نه فیملي ممبرانو کړې وه؟ دا چې د دې دواړو په ارینجمنټ باندې د دواړو ما د ورور او د تره لور په دغه باندې په خوښه باندې شوې وه. لکه فیملي دغه وه که نه، نو چې خوښه یې نه وي نو بیا خو ګرانه وه که نه. 3 ورځې تېرې شوې، تاسو د پولیس تفتیش نه څونه مطمئن یې؟ نو بس موږ خو سره چې دی که نه اول خبره خو دا ده چې موږ د فیملي د طرفه په وربوټ دې ته سپورټ حاصل وي چې دوی څه قسم د زموږ نه کوآپریشن غواړي موږ ورسره چې دی که نه هغې ته تیار یو. خو څه بس پوهېږو نه چې څه حساب روان دی که نه. پولیس هم تفتیش کوي، تاسو هم 3 ورځې تېرې شوې، ډېرې خبرې به هم اورېدلې. ستاسو څه خیال دی چې دې کې چېرته خپل کسان ملوث کېدی شي یا د ده څه بار څه لانجه کېدی شي؟ نو هیڅ نشو ویلی، خپل خو زموږ په چا باندې داسې څه دغه نشته دی، د چا سره ذاتیات نشته دی. ننګ څه د پټي د چا سره ورکړه راکړي دي، ننګ د پیسو چا سره ورکړه راکړي دي، بار پاتې شوی دی. د پیسو میسو لین دین پر د چا سره د 2.5 کال نه دی بار پاتې شوی دی. لکه د هغې نه مخکې دلته کې چې دی په آر ایم آی کې چې دی که نه د جاب کو لکه نو داسې زما نشي یقین چې د بر چا سره داسې ورکړه راکړي. خو یم نو زموږ سره داسې لکه موږ ته نو خبره ډسکلوز کړې ده، خو لکه یقین مې نشته زموږ د چا سره ورکړه راکړي دومره نشته دی. اسې ډېره غټه غم خو دی، الله دې تاسو له صبر درکړي. ډېر افسوس خبر خو دا هم ده چې کوم خلکو ته د واده انویټیشن ورکړی و هغه اوس د په مرګ را روان دي. ما ته قیصر صاحب کو وویې ما ته پرسنلي د سعودي نه د ملګرو کال کړی دی، د انګلینډ نه د یو ملګری دی هغه ما ته کال کړی دی، د کویت نه ما ته ملګرو کال کړی، ابلوس چې دی د سیند د ټټه نه دغه کړی دی. د جنازه کې چې دی که نه د 19 کلاس پیلو راغلي و چېرته د چترال د دیر د مردان نه د پیر بابا نه د پېښور نه ډېر شی راغلي او 15-16 استادان راغلي و. د هغې سره زه پرسنلي میلاو شوم. هغې هر یو سړي دا یقین نه کړو چې یاره دا ابرار مړ دی، دا د ابرار چې دی که نه داسې غټ غم راغلی دی. نو دا داسې یو غم دی داسې چې دا زموږ فیملی ممبرز نه علاوه د یو بل کس هم دا یقین نه کړي چې یاره داسې یو دروند غم په موږ راغلی دی. فیملی څه پوزیشن دی؟ واده د واده کمره چې کوم هغه تیاره شوې وه یا کپړې یا نور څه؟ د واده هر څیز تیارو، بس هغه ورځ صرف انتظار و چې بس یاره دا 6 اپریل به راځي او په دې ورځ باندې به موږ دته د واده هغه جوړه اغونده او بس دغه ورځ صرف انتظار و. نور هر څه تیارو 100% زموږ تیاری مکمل وي. ایون دا چې لکه زموږ پلار به کله نه کله موږ هسې وي ماره پلار لږ په دې تیارو کې تعدي کوي که نه، خو لکه هغه تعدي خدای پاک هغې ورځ له مخکې روانه وه. لکه خو زما صرف د خبرې مطلب دا دی که نه چې صرف د هغې جوړې هغه دغه چې دی که نه اغوستل بس پاتې وو. لکه ډېره مهرباني، الله دې تاسو له صبر درکړي. که په دې کې هر څوک راوځي تاسو به بیا عدالت کې دعوه کوئ؟ بالکل چې څوک یې موږ قاتل موږ ته پکار دی، که خپل یي که پردی، چې دغه په خپلو کې زما داسې یقین نشته چې څوک به خپل یي، ځکه چې پردی سړی چې دی که نه زموږ داسې مرډر دی که نه چې دا زما نشي یقین چې که دا به زموږ د چا سره ذاتیت دي. لکه دا د بار سړی ماته ښکاري چې د ده سره چې څوک به ولګه. د ګورنمنټ نه څه مطالبه؟
د ګورنمنت نه زموږ دا مطالبه ده چې دا انویسټیګیشن سر تر زر چې دی کنه هغه فاینل کنکلوژن طرف ته چې دی بوزي او چې دی کنه موږ ته دا قاتل چې دی زر تر زر چې دی لاس ته کی رانو ملګرو د ابرار چې کم درې ورځې پهله کم قتل شوی او کم کیس چې انټریس را روان دی د حوالې سره تاسو د اس ایچ او تانا تاتارا قمر شهزاد خبره وره دي پولیس په دې باندې چې کم تفتیش کړي دي کم خلک پکې انټاروګیټ کړي دي کم چې د هغه ساينسي خطوط باندې کم تفتیش کړي دي کم چې د مقتول موبایل ډیټا ملو شوی د نو د هغه ټولو نتیجې کې پولیس ډیر زیات پر امید دي او هغه وی چې تقریبا 60-70% د کیس کې تا هغه ور رسیدلې دي کیس ټریس شوی دی تقریبا خو هغه وی چې څه شواهد داسې پاتې دي ځکه چې ای وی دا یو انټریس کیس دی د قتل یو ځوان زلمه الګ قتل شوی دی ای وی چې د وخت نه پهله د ځکه سن شویل چې داسې خبرو نشي چې کیس بل طرف ته لاړ شي او د دې طرف انویسټیګیشن بل طرف ته نو مزید چې څه دی کیس کې انویسټیګیشن کیږي یا څوک پکې ګیریږي نو زه به هغه انفارمیشن تاسو سره شیر کوم ځکه چې اکثر مرګري زما په پیج باندې یا په چینل باندې کمنټس کوي چې اوسه پورې پکې سونو شو او ته پکې مخې رااله نو دا کیس چې کم دی ټریس کوي به پولیس زما کار دا دی چې زه تاسو ته بر وخت انفارمیشن درکم نو په وختن چې اوس درې ورځې په دې کې کوم انویسټیګیشن شوی هغه تفصيلات ما تاسو سره ټول شیر کړل نو دینه پسم چې سکیږي ان شاء الله زه به تاسو سره شیر کوم خو په دې کې اوسه پورې پولیس چې کوم الک مړ دي هغه فیملی چې کوم ممبرز دي هغه په کې انویسټیګیټ کړی دي او پولیس ما څنګه تاسو پهلوي ډیر زیات پر امید دي چې سنوي خبر راځي زه ان شاء الله تاسو سره شیر کوم